بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. سورة رعد شروع مخکې آیاتونو کې مومنانو صفاتی ذکر کول. مومنان هغه خلق دي چې دی به د الله په کتاب باندې ایمان راوړي چې دا د رب د طرف نه تابع نازل شوی دی، او دا مومنان چې دا هوښیار خلق دي چې هغوی په الله باندې د الله په رسول باندې قرآن باندې ایمان لري، دا هوښیار دي. بیا د دې صفتونه څه دي؟ دا کارونه به څه کوي؟ نو یو خبره ده چې لوز چې وکړي نالوز پالي، بېلوزي نه کوي. هر کله چې لوز یې کړلی، وعده یې کړله، جبه یې کړله، خبره یې کړله، نو بیا به خبره په خبره یې لوز نه ماتوي. نو چې د مخلوق سره لوز نه ماتوي، د هغې سره لوز پوره کوي، پالي، نو د الله سره به خامخا پالي. بیا ولی هغه الله خالق دی، هغه عالم دی، الله رب دی، نو د هغه سره چې کوم لوزونه شوي دي په لا اله الا الله کې، د هغې به خامخا خیال ساتي. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، سره دا خبره کوي چې دی کم څه چې الله حکم کړلی د یو ځای کولو، چې دا د یو ځای کړی شي، نو دی هغه یو ځای کوي. د خپل رب نه یریږي، د ناکاره حساب نه یریږي. بل د دې صفت دا دی چې دی کلک دی په هغه څه باندې چې د الله رضا پې حاصلیږي. بل دی منځ قایموي، قیام د مانځه کوي، انفاق فی سبیل الله کوي، په پټه باندې هم کوي، په ښکاره باندې هم کوي. دارنګې په نیکۍ سره بدي ختموي، نیکیو کی بدی پې ختمه کی. یو خدا دی چې نیکی وکړه نو ګناه پې معاف شو، یو دا دی چې نیکی کوي نو ګناه ته لاس نه وروړي، نو دې ته هم ختمول وایي. چې بدی طرف ته اړوزي نه، نیک کارونه کوي، نو هغه بد کارونه په خپله پاتې کېږي. نو دا کسان د دې لپاره ښکلی ځای دی د جنت د همیشوالي، ښکلی کور دی. ولا هغې ته دین داخلیږي، او د دې په شان دی چې چا اعمال کړلي د دې د پلرانو نه، د دې د بیبیانو نه، د دې د اولاد نه، او ملائک به هم دې ته راځي. ملائک چې راځي نو ورته سلام به کوي. دا سلام تاسو ته دې وجې نه چې تاسو په دین باندې کلک شوئ، نو ډېر ښکلی آخري کور دی ستاسو. د دې مقابل کې دې ځینه وس هغه خلک ذکر کوي چې هغه مقابل دی، د مؤمن مقابل. څوک دي؟ منافقان دي، کافران دي. نو د هغې تذکره کوي چې ینقضون عهد الله، د الله لوز چې دی هغه ماتوي، سره د دې نه چې الله سره یې لوز پوخ کړی هم دی. بل کټکۍ هغه چې الله حکم کړلی د هغې د یو ځای کولو، الله وایي دا یو ځای کا، دی کټکۍ، دی پرې کوي، دی ختموي. بل دی فساد کوي، په ځمکه کې فسادیان دي. نو دې کسان د پاره د الله د رحمت نه لرېوالی دی، لعنت دی، ولهم سوء الدار، او د دې د پاره ناکاره کور دی. یا الله رب العزت تذکره د دې کوي چې
الله په اخلاص کې دی، اختیار کې دی، رزق زیاتول او کمول، رزق زیاتول او په یو اندازه کول. رزق الله چاله زیات ورکی نو چاله کم ورکی، د بل په نسبت باندې کم شي او دی خوشحالیږي په دې ژوند دنیوي باندې. دا کسان چې کم لوز ماتي، الله لوز نه مني، دا غي د لوز ماتواله کوي. نو ژوند دنیوي باندې دی خوشحالیږي او ژوند دنیوي د آخرت په مقابله کې داسې دی لکه سکه. بعضې وخت کې سړی سکه کوي، کله سالن وسکی او کله چې وسکی او کله یو شی کله بل شی سکلی کوي، دا وسکه. نو کم چې خوړی کېږي نو هغه زیات او کم چې سکلی کېږي هغه ډېر لږي، هغه ډېر معمولي. یو سړی چې سکی نو هغه بالکل یو ګوټ واچي او په ژبه باندې وسټي. سالن سکی نام داسې کوي، باید شی سکل غواړي نو هغه ګوته پې کېږي او ژبه باندې راکاږي. دغه سکه ده. او د آخرت هغه نعمتونه د دنیا د دې نعمتونو په مقابلې دواړه چې یو بل سره وکړي نو هغه پایدار دي او دا د دې خو څه بقا نشتی، دا پایدار نه دي، د دې لپاره وخت نشتی، بس معمولی دی راغی او لاړ ختم شو. دارنګه د کافرو خبرې بیا کوي، وای دا کافر خلق داسې وای لولا انزل علیه آیت من ربی، د باندې الله طرف نه نښې ولې نه نازلېږي. الله یې ورته ووایه الله ګمراه کوي چاله چې غواړي، هدایت ورکوي هغه چاله چې هغه الله ته انابت کوي. انابت سو کی انابت والا سو کی مومنان الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله. دا کسان دي چې د الله ایمان راوړل او د الله په ذکر باندې د دې زړونو ته اطمینان رسی، د دې زړونه مطمئن کیږي د الله په ذکر باندې، د الله په کتاب باندې، د الله په قرآن باندې، د الله په یادداشت باندې، د الله نه په غوښتو باندې. الا بذکر الله تطمئن القلوب. زړونه اطمینان هغه د الله په یادداشت سره راځي، هغه د الله په کتاب سره راځي، د الله په وعدو سره راځي. مؤمنان خلق سو د ایمان راوړي عمل صالح کړي هغه د لپاره خوشحالي ده او خپل ټیکانه ده. ولا الله یې مخکینی امتونو کې مې پیغمبران لېږلي او نو ته مې راولېږلي دې ډله کې دې امت کې دې لپاره چې د خلکو باندې ته بیان وکړې دا هغه څه چې موږ تا ته وحي کړله. او دا خلک د رحمان ذات نه انکار کوي، الله نه وایي ورته وایه هغه رحمان ذات زما رب دی، لایق د عبادت نشته سوا د هغه نه، په هغه باندې ما توکل کړلی، هغه باندې امزار سپارلی، الله ته ورګرځېدلي. د قرآن صفت کوي ورپسې آیتونو کې بیا هلته کې ووایي والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. ادا کسان دي چې ماتي بل طرف ته هغه خلق دي، مقابل کې هغه خلق دي والذین ینقضون عهد الله، او هغه کسان چې ماتي وعده د الله من بعد میثاقه ورستو د پخولو د هغې نه ویقطعون او کټ کوي ما امر الله به، هغه چې حکم کړلی په هغې سره الله ایوصله د یو ځای کولو، ویقطعون ما امر الله به ایوصله حکم کړلی الله په هغې سره د یو ځای کولو نو دی کټ کوي. ویفسدون فی الارض او دی فساد کوي په ځمکه کې، اولئک لهم اللعنه د دې کسانو دپاره لعنت دی، د نعمت نه لرېوالی دی، د رحمت نه لرېوالی دی، ولهم سوء الدار او د دې دپاره ناکاره کور دی د آخرت. الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، الله فراح کې رزق د چا پاره چې وواړي او تنګوي یې. وفرحوا بالحیات الدنیا، خوشحاله شوي دي دی په دې ژوند دنیوي باندې، دی وایي هر څه چې دی زموږ دپاره دا ژوند د دنیا دی بس.
په یو خبره کې دي رښتونی هم دي وای دا ژوند دنیوي زموږ د پاره دی بس نور افغان نشته بیا مزه که سکه مزه چرچې سچ کینو په دنیا کې او کا خواته بیا د ډمبر لوړلې مطلب دا بخپل ځان باندې دي دغه اقرار کوي د کفر اقرار کوي پپټ خپل باندې اقرار د دې کوي چې مونږه آخرت زموږ د پاره بیا نشتی ومل حیات الدنیا فی الاخرۃ الا متاع نه ژوند دنیوي د آخرت په مقابله کې مگر سکدا الا متاع مگر معمولی شی ده ډیر معمولی ده ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آیات من ربي او یا کسان چې کفر کړي ولنه نازلېږي په دبای نه خاد د طرفنا نه خد راشي کنه چې مونږ وینو مونږ په ایمان راوړو ولو توائن الله یذل من یشاء یقینا الله گمراه کې چاله چې واړي و یاد الیه من انا و هدایت کې خپل ځان طرف ته هغه چاته چې ورګرځي الله ته سوچ الله ته ورګرځي الله غي ته هدایت کوي چې دا چا په زړه کې هدایت طرف ته س انابت شتي س خیال اشته س سوچ اشته س طلب اشتي نه الله ته هدایت کوي اجه دې طلب د سره نشتی دی وی ارس چی کی د خیر نه یو سړی طلبگار دی زدی حق تورسم زدی حق خبری تورسم زدی نیک عملون تورسم زدی الله ته نږدې شم الله دې زما مرتبه نږدې شي زدی جنت ته لاړ شم الله دې زما راضي شي دا خبره چې څوک کوي نو دې روان دی طلب کوي جستجو کوي دې معلومه چې حق کم یو دی او نه حق کم یو دی ولې په دې دور کې خو بیا ډیرو داسې کړلی حق او نه حق پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی نو دور براشي چې سنت طریقې نو هغه خلک پری دي کم چې بدعات دي هغه ته سنت وایي سنت به بدعات شي او بدعت به سنت شي دا د خلکو په نسبانه حال دا چې داسې بنئ سنت سنت تی او بدعت بدعت تی لیکن دی بس کوي دی با سنت پری دی سنت تو وای نه مړ دی باندې څوک عمل کوي دا خلری کوي دی باندې خو عمل پکار نه دی وي دا خو د پوخانو دور خبرې دي دا بکیږي دا وز منغو په ماډرن دور کېو نوی دور کېو په نوی دور کې او نور نوی سیزونه دي پرې دوی دغه دا خو د زړې خبرې دي سو ګوي دا پتر کې زمانے کی بات ہے دا د ګټو د زمانه خبره ده څوک سوي لګیا احکام شرعیو ته بعض خلک لګیا دي نو بل سوي بعض خلک وای حدود نافذ کول دا خو ظلم دی زیاته دی وای قران کریم کې چې کوم حدود دي شریعت چې کوم حدود مقرر کړلی کومه سزاګانې مقرر کړلی نو دا نافذ کول ظلم دی وای بعض خلک دي دغسي او دا ظلم نه دی الله چې کوم مقسم مقرر کړلی هغه باندې چې عمل کین دا عین انصاف دی ولې یو سړی دی راپاسی بل دی وجنی داغه په مقابله کې دی به وجل کیږي کنه قصاص کیږي با نه انصاف دی چا چې غلا وکړه نو داغه دی لاس کټ کولای کیږي خلاص ول مړون کی کټ کړي دا عین انصاف دی او دا بعضی خبرې الله رب العزت په بل نور شکلونو کې طریقې باندې الله موږ ته خي کله داسې وشي یو سړی دی او د هغه لاس یا خپه کینسر شوي ده نو ډاکټر وایي دا تی کټ کوي کنی نو دا مخې ته سرایت کوي مخې ته ځي نور خرابوي نور بدن خرابوي نو خلک ته لاس کټ کی ګوته تی کټ کی خپه تی کټ کی کیږي مونږ یې دلته کې دغه د غل نو د غل دا لاس چې دی نو دا کینسر شوی دی
دی اوس خلکو ته نقصان رسوي، دی اوس معاشرې ته نقصان رسوي، یو ځای غلا کوي، بل ځای غلا کوي، بل ځای غلا کوي. نو چې ونیوی شو او هغه کم څه چې غلا یې کړله هغه د شرعي حدونو مطابق ده. 10 شرعي دراهم زموږ فقها لیکي. دومره چا غلا وکړه دومره شی پټ کړه. داسې نه چې وړوکی یو شی پټ کړو، میخ یې پټ کړو، زه لاس دې کټ کا. نه، د هر شي یو قیمت دی. د لاس چې کله دا خراب شو نو د دې دغه قیمت دی. ښه دغسې نور کله بیا دیتونو کې راځي، هغه بیا نور دي. دا هر وخت کې جدا جدا بعضې کارونه راځي. نو دا چې دا کینسر شی دی نو دا لرې کول غواړي، دا ناسور دی، دا نور بدن خرابوي، دا معاشره خرابوي، نور خلق خرابوي. دارنګې چا قتل کړلی دغه سړی دی هم قصاص کول غواړي، ولې که دی قصاص نه کړی شي خلق به د بل په مرګ باندې ډاډه شي، جری به شي. نو بیا به مرګونه کېږي. او چې یو تن له سزا ورکې خبره به خلاصه شي، بیا به څوک غلا نه کوي که نه، بیا به څوک غلا نه کوي، بیا به څوک قتل نه کوي. بیا به ځان سره دغسې دغه اسلحه دا به هغه سړی ګرځوي چې د هغه ستا مسلې نورې وراني. و دلته کې دا دا زموږ دشمني ده، ځکه دا اسلحه ګرځو. او دا د دشمن د مسلمان دپاره خو نه ده دا چې ته مسلمان په دې باندې وجنې، مسلمان دپاره ځان سره ساتي. پکار دا وه مخکې تذکره شوې وه کتب علیکم القصاص، تاسو باندې قصاص لازم شوی دی چې تاسو پکې څه وکئ، ځان حواله کې په خپله باندې. چا چې قتل کړلی هغه دې راشي ځان دې په خپله حواله کړي، زما د لاسه قتل شوی دی، ماله د شریعت چې کومه سزا ده ماله راکړي. چې په هر یو سړي کې دغسې ایمانداري راشي، زما د لاسه دا غلطي شوې ده ماله سزا راکړي. صحابه کرام داسې وو. دارنګې نور چې کوم جرمونه دي، چا چې کوم جرم کړلی هغه راشي او ما دا جرم کړلی ماله د دې سزا راکړي، شرعي چې د دې کومه سزا ده ماله هغه راکړي، معاشره به پاکه شي. نو دلته کې په عوامو کې چې ګورې نو هغه دینداري خو نشتي، هغه ایمان او اسلام خو نشتي چې دی په خپله باندې ځان راشي، ځان راولي او ځان حواله کړي، عدالت ته ځان حواله کړي چې دا جرم ما کړلی ماله سزا راکړي. دا نه کېږي. دا که علامه د زمانې راشي او هم بیا پکې لګیا به چون چرا پکې نه چې دا خو جدا سي او نه جدا جدا سي. زمانه ټوله داسې حد ته رسېدله چا کم چې غټ دیندار دی هغه ته چې کله د شریعت خلاف هغه یو کار وکړو ته هغه به وله 100 دلیلونه ګوري. قل ان الله یضل من یشاء ویهدی الیه من اناب، یقینا الله گمراه کوي چاله چې غواړي، ویهدی او هدایت ورکوي خپل ځان طرف ته هغه چاله چې هغه انابت کوي الله ته. د هغه په زړه کې انابت دی، په هغه په زړه کې طلب دی، په هغه په زړه کې رجوع ده. الله هغه ته هدایت کوي. هر چاته نه کې الله هدایت داسې سپک نه دی، هر سپک ډچلی ورکې ځه او دا واخلې ځه نستا شو، هر چاله نه ورکې دي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، دا کسان دي دا انابت والا چې ایمان راوړل، وتطمئن قلوبهم او مطمئن کیږي زړونه د دې د الله په ذکر باندې، د الله په دعا باندې، د الله نه په غوښتو باندې، د الله په کتاب باندې، د الله قرآن باندې، بذکر الله د الله په یاداش باندې. او دا چې سړی کله یو ذکر دی، ذکر ته د الله په
یاداشت باندې د الله په ذکر باندې زړه ته اطمینان حاصلېږي. او چې کله سړی صحیح ذکر کوي کنه، کله چې سړی په بهر د دنیا په کارونو کې اخته دی نو زړی خفه دی. کله چې دی راغی جمعات ته مانځله راغی مونځ کوي، دی ذکر اذکار کوي، دی تلاوت کوي، هغه غمونه فکرونه څه چې دي هغه د زړه نه وځي، خو خوشحاله وي. او چې بیا کله دې نه وځي نو بیا پریشان شي، بیا دې غم ته روان یم. نو الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله، دا کسان دي چې ایمان راوړل او مطمئن کیږي زړونه د دې د الله په ذکر باندې. نو کوم چې د الله ذکر دی په هغې باندې، د الله ذکر د الله په طریقې باندې، د پیغمبر په طریقې باندې. دا نه ذکر په د الله حکم مې په خپله طریقه. نو باندې خلک پکې لګیا دي هو کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي، لګیا دي څوک ټوپونه وایي. نه دغه طریقې نه دي، طریقه هغه ده چې الله ویلي، د الله رسول ویلي، هغه طریقه ده. دا کوم چې ځان باندې حل راولي ګډېږي څوک وي، ټوپونه پکې وایي. بیا د بعضې څیزونه اوس څه کوي جو هلته کې کیمرې ته نیول ده، هغه شی بیا دغه کېږي. نو څوک لګیا دي، یو څوک چاله لتې ورکوي، نو چاله سپېړې ورکوي، نو څوک هلته کې کوم چې بیان کوي نو هغه لوډ سپیکر راوړي خلکو را پرېږدي. دا قصې څوک لګیا دي هغو باندې رپ رپی راځي، رپېږي ناڅاپه راخلاص شي. دا ځانه کوي، شریعت کې نشته، دا نه شریعت خبره ده، ځانه دا قصې کوي. مخکې ځای کې ما ویلي زموږ علماو ذکر کړي دا د باندې چې دا حل راځي، دا د راشي د بلې په سر باندې کېنوه، د باندې دی راشي کوهي په غاړه باندې کېنوه، د باندې دا حل راشي. هلته نه راځي پې، هلته د پته ده چې که دلته کې حل را باندې راغی چې بس کته غورځېږم. هلته کې د جومات ته ښه ښکلی قالین لګېدلی، نو دې کې دی راتاویږي او که د ټوپونه وایي که څه کوي، دما هېڅ نه کېږي. نو الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله، دا کسان دي چې ایمان راوړل، وتطمئن قلوبهم مطمئن کېږي زړونه د دې د الله په ذکر باندې، د الله په کتاب باندې. الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار د الله په ذکر باندې، د الله په کتاب باندې مطمئن کېږي زړونه. د زړونو اطمینان چې راځي نو هغه د الله په کتاب باندې راځي. الذین آمنوا، هغه کسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عمل صالح کړل، طوبی لهم، خوشحالي د دې لپاره، او حسن مآب، کلی ټکانه ده، کلی ټکانه د دې لپاره ده. کذالک ارسلناک، دارنګه موږ لېږلی ته، فی امتن په دې امت کې قد خلت من قبلها امم، چې یقینا تیر شوي دي مخکې د دې نه ګڼ امتونه، لتتلو علیهم، دې لپاره چې بیان کې په دې باندې، بیانې به ته په دې باندې الذي اوحینا الیک، چې وحی کړل موږ ته، وهم یکفرون بالرحمن، حال دا چې داخله کې انکار کوي د رحمان ذات نه، د الله نه انکار کوي، یا دا چې انکار کوي خاص د نوم نه انکار کوي، رحمان نه انکار کوي. د رحمان نوم دا صفت د کافرانو، هغه کافرانو خاص خلکو بعضې لیکلي چې هغوی به نه منه، رحمان پکې څوک دی له ومر رحمان بل ځي کوي، د رحمان ذات نه انکار کو. او بعضې وایي نه رحمان نه مراد دی الله، الله نه انکار کوي دا خلک، یکفرون بالرحمن. او دې زمانه کې هم خلک دي چې هغه هم رحمان ذات نه انکار کوي. دا الله نومونه دي، نو هغه نومونه راغستې دي، نو انسانانو له ورکړي، دا رحمان دی. هلکه رحمان ورته وایي، دارنګه خالق ورته وایي، سبحان ورته وایي، رزاق ورته وایي. دا نومونه د الله دي، د الله نه سوا بل چاته ایښودل، بل چاته ویل د دې ناروا دي. خالق نوم د الله نه سوا بل چاته ویل ناروا دي. رحمان ذات، رحمان نوم کاغه الرحمن یو کاغه صرف رحمانی، دا د الله نه سوا بل چاته ویل ناروا دي، حرام دي. دا د الله نوم دی. ته انسان ته وی رحمان، که چا ویلی که چا لیکلی نو غلطی کړلی. باندې سړی دغسې
عالم نه دا پته وته نه نو هغه بیا رحمان رحمان زوتی کنه سړی ته رحمان وای باندې سړی ځان ته په خپل باندې رحمان وای غلط کوي چا چې کړلی مخکې مړه شوي دي الله دې وبخي الله دې معافي وکړي دا ناروا کار یې کړلی هر چا چې کړلی مخکې یې کړلی او که وروستو کوي دین او شریعت کې دا دی دا رحمان نوم د الله نه سوا بل چاته به نه وی زموږ خلک لګیا دي بل چاته وایي هلکه رحمانه داسې وکړه رحمانه داسې وکړه ناروا نوم وایي قل هو ربي وته وایه هغه رحمان ذات چې دی هغه زما رب دی لا اله الا هو نشته له حق دی با سوا د هغه نه بل علیه توکلت ما توکل کړی په الله باندې ویلی امتا والله ته دې ورګرځېدل ټکانه الله ته ده دغه ځای باندې پرېږدو مخکې ځای نه مخکې رکوع نه افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق ای هغه څوک چې پوهېږي انما انزل الیک یقینا نازل شوی تا ته ستا د رب د طرف نه دا حق دی په حق دی کمن هو اعما دا چا په شان کې دی شي چې هغه ړونی نه نشي کېدی یو سړی په حق باندې روان دی اگر لیدونکی دی او بل سړی ړوند دی دواړه نشي برابر کېدی انما یتذکر اولو الالباب یقینا پناه اخلي د عقل خاوندان الذین یوفون بعهد الله دا کسان دي چې پوره کوي وعده د الله ولا ينقضون الميثاق او نه ماتوي دي لوزونو لره والذین دا کسان دي یصلون ما امر الله به چې دی یو ځای کوي هغه چې الله حکم کړلی په هغې سره یوصله چې د یو ځای کولو الله وایي دا د یو ځای کړی شي نو دی یو ځای کوي ویخشون ربهم یریږي د خپل رب نه ویخافون سوء الحساب او یریږي دی د ناکاره حساب نه والذین صبروا هغه کسان چې صبر یې کړلی ابتغاء وجه ربهم دی صبر یې کړلی کلک شوي دي د الله په رضا باندې د پاره طلب د رضا د خپل رب واقام الصلاة قائم کړی دی مانځل روان په غو خرچ کړی د هغه نه رزقناهم چې موږ رزق ورکړلی دی لسر او علانیه په پټ او په ښکاره ویدرؤون بالحسنة السیئة او دی دفع کوي په نیکۍ باندې بدۍ لره اولئک لهم عقبی الدار دا کسان دی لپاره آخري انجام آخري کور دی ښایسته جنات عدن دا جنت همیشوالی یدخلونها چې داخلي باغې ته ومن صلح من آبائهم او د دې او هغه څوک چې نیک اعمال یې کړي د دې د پلرانو نه د دې د بیبیانو نه وذریاتهم او د دې د اولاد نه والملائکة یدخلون علیهم من کل باب و ملائک داخلېږي به په دې باندې د هرې دروازې نه نو وایي بوته سلام علیکم سلامتیا دی په تاسو باندې بما صبرتم په سبب د دې چې تاسو صبر کړو په سبب د دې چې تاسو کلک شوي وئ ټینګ شوي وئ په دین باندې په حق باندې فنعم عقبی الدار نو ډېر ښه دی هغه آخري انجام آخري کور د آخرت ښایسته کور والذین ينقضون عهد الله او هغه کسان چې ماتوي وعده د الله من بعد میثاقه وروسته په هولو د هغې نه ویقطعون ما امر الله به ان یوصل او کټ کوي هغه چې الله حکم کړلی په هغې سره د یو ځای کولو ویفسدون فی الارض او دوی فساد کوي په ځمکه کې اولئک لهم اللعنه دا کسان د دې لپاره لعنت دی ولهم سوء الدار او د دې لپاره ناکاره کور دی والله یبسط رزق لمن یشاء ویقدر الله فراخ کې رزق د چا لپاره چې وغواړي او تنګوي وفرحوا بالحیات الدنیا او دی خوشحاله شي دی په دې ژوند دنیوي باندې ومل حیات الدنیا فی الاخرة الا متاع او نه دی ژوند دنیوي د آخرت په مقابله کې مگر سکه ده مگر ډېر معمولی شی دی ویقول الذین کفروا او ویا کسان چې کفر یې کړی لولا انزل علیه آیة من ربه ولنه نازلېږي په ده باندې آیتونه د رب د طرف نه قل ان الله یضل من یشاء وتوا یقینا الله ګمراه کوي چاله چې وغواړي ویهدي الیه من اناب او هدایت کوي خپل ځان طرف ته سوچ انابت کوي الله ته الذین آمنوا هغه کسان چې ایمان یې راوړلی وتطمئن قلوبهم بذکر الله او مطمئن کېږي زړونه د دې د الله په ذکر باندې الله بذکر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په ذکر باندې د الله په کتاب باندې مطمئن کېږي زړونه الذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړلی عمل صالحات او عمل صالح کړلی طوبی لهم خوشحالي د دې دپاره او حسن مآب او ډېره ښکلې ټکانه ده اولئک کذلک ارسلناک فی امة قد خلت من قبلها دارنګې لېږلی موږ ته فی امة په یوه ډله کې قد خلت من قبلها امم چې یقینا تېر شوي د دې نه مخکې ګڼ امتونه لتتلو علیهم دې دپاره چې بیانوي به په دې باندې ولولي به ته په دې باندې الذي اوحینا الیک هغه چې وحي کړله موږ ته ته وهم یکفرون بالرحمن
او حال دا دی چې داخله کې انکار کوي د رحمان ذات نه یا د رحمان صفت نه. قل هو ربي ورته ووایه دا صفت چې دی نو دا زما د رب دی. ورته ووایه هغه رحمان ذات چې دی نو هغه زما رب دی. لا اله الا هو نشته له هغه بل سوا د هغه نه بل. علیه توکلت الله مې ما توکل کړلی و الیه متاب و الله ته دې ورګرځېدل الله ته ټکانه ده. الله رب عزت موږ له قرآن او سنت باندې مون توفیق راکړي. بل دور اللهم اغفر لي صلى الله عليه وسلم.